دوی فیصله ونشي کولی په دوی باندې د مرګ فیموتو چې مړه شي دوی ولا یخففو او نه بس پکولی شي عنهم د دوی نه من عذاب د عذاب د جهنم نه. الله رب العزت فرمایي چې دا کافران جهنم ته لاړ شي نو دوی باندې به الله د مرګ فیصله نه کوي ځکه مرګ هلته بیا نشته دی. ثم لا یموت فیها ولا یحیا جهنم کې به نه ژوندي وي او نه به مړ وي نه به مرګي پای کې او نه به ژوندي چې مرګ او ژوندي نو څه به معنی دا لا یموت مرګ خو هلته نشته ولا یحیا بس ژوندي چې خوشحالي پکې ني دا دنیا غوندې ژوند خو نه دی. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي جهنمیان جهنم ته لاړ شي ټول جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو یو ګډوري به راوستی شي. ګډوري پېژنئ ګډ یو ګډ به راوستی شي او د جنت او جهنم ترمنځ به ودرولی شي. جنتیانو ته به وایي تاسو دا پیژنئ هغوی به وایي وي دا څه شی دی وي دا مرګ دی څه شی مرګ دی. جهنمیانو ته به وایي دا څه شی دی هغوی به ته وایي وي پیژنئ وي دا مرګ دی څه وایي جهنمیان به مو پیژني چې دا مرګ دی. الله به حکم وکړي فرشتې ته دا ذبح کړي دا مرګ څه کړي دا ذبح کړي چې ذبح شي الله به اعلان وکړي جنتیانو ته به وایي تاسو همیشه په جنت کې اوسېږئ مرګ ختم شو مرګ ختم شو او جهنمیانو ته به وایي همیشه په عذاب کې اوسېږئ څه شو مرګ نشته دی مرګ ختم شو. نو دیو جنا حدیث کې داسې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که د ډېر خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو په دغه ورځ به جنتیان د خوشحالۍ نه مړه وي. څنګه که د ډېرې خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو څه به وي د دغه ورځ به دا جنتیان د څه نه مړه وي د ډېر خوشحالۍ نه مړه وي. خو که څوک د ډېر غم نه مړ کېدی د غمه څوک نه مري ښه پوه شوې که د غم نه څوک مړ کېدی نو په دغه ورځ به جهنمیان څه وي مړه شي خو د غمه څوک نه مري داسې ووي زه د غمه مړه شم پوه شوې ښه فیموتو چې مړه شي دوی نه جهنم کې مرګ نشته دی او نه جنت کې مرګ شته بس ولا یخففو او نه بس پکولی شي عنهم د دوی نه من عذاب د عذاب د هغې نه کذلک نجزي کل کفور دغه شان موږ بدله ورکو هر ناشکره ته وهم یستریخون او دوی به چغې وایي فیها په هغې کې جهنم کې به چغې وایي د جهنمیانو چغې وایي او بل ځای کې الله فرمایي لا اسمعون دوی به جهنم کې سم نه اوري تشې چغې سورې وایي دوی به څه وایي وایي به دوی ربنا ای ربه زمونږ اخرجنا مونږ وباسه نعمل چې عمل وکړو صالحا نیک غیر الذي سوا د هغې نه کنا نعمل چې مونږ عمل کوو. دی با جانم کې دا چغې وایي ای الله مونږ د دې جانم نه وباسه او دنیا ته واپس ولېږه بیا به داسې نه کوو. هلته کې تا اوومه پاره کې ویلي دي که نه ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه. الله فرمایي که چېرې دوی دې دنیا ته زه واپس هم راولېږم دوی به بیا دغه ګناهونه کوي وانهم لکاذبون دی چې دي دروغجن دي دی دروغجن دي ګاډریان دي هسې وایي چې دنیا ته م ولېږه بیا به نه کوم الله وایي که بیا هم راولېږم که نه دنیا ته بیا به دی دغه نافرمانۍ کوي. دلته هم الله د دې هغه خبره ذکر کوي الله ته به دا چغه وي الله موږ د جهنم نه وباسه بیا به داسې نه کوم. جواب به ورته الله وکړي اولم نعمرکم آیا موږ عمر نو درکړی تاسو ته ما هغه عمره یتذکرو چې نصیحت حاصل کړی وي په دې کې من تذکر هغه څوک چې نصیحت قبلولو وجاکم النذیر او راغلی و تاسو ته یره کوونکی
اولم نعمرکم آیم عمر نو درکړی تاسو ته ما دومره عمر یتذکرو چې نصیحت حاصل کړی وي پای کې من هغه چا تذکرا من هغه څوک تذکر چې نصیحت قبلولو وجاکم النذیر او راغلی تاسو ته يرونکي الله وی دومره عمر مې درکړو چې هغې کې تا نصیحت حاصلولو چې خو تا نصیحت حاصل نه اوس دا څومره عمر دی نو دلته مفسرینو ډېر اقوال دی چې څومره عمر دی نو وی بس راځي که نه نو 80 کاله دی بس چې 80 کاله عمر یو سړي له الله ورکي نو د باندې د الله دربار کې نه قبلېږي چې الله ماله خو د عمر کم را کړو احادیثو کې هم دقه راغلی دی چې سړی 80 کالو ته ورسېده نو بس څه شو د عذر ختم دی ښه ولې دې 80 کاله کې دې ته سم نه شو چې دې د الله دین حاصل کړي ځان پوه کړي په 80 کاله کې د باندې ځواني راغله بوډاوالی راغی بیماری راغله او دې د الله تابعدارۍ ته سم نه شو نو دلته کې جا عمر څومره مراد دی د دې عمر نه ما یتذکرون څونه عمر مراد 80 کاله څوک 18 کاله یادوي څوک 13 یادوي او یا 80 کاله خو د دې امت عمر څومره د حدیث کې راځي د 80 او د 90 ترمنځ یعنی اکثر خلک بداسي د نبی سلام د دې امت چې بس 80 او یا کاله عمر به زیات هم پکې هغه خلک کمی کنه هغه خلک کمی نبی علیہ السلام فرمایي دومره عمر چې یو سړي ته ورکړی شو چې 80 کاله ته د عمر ورسېده بلکې 40 کاله له راځي نو بس دی الله ته دا عذر نشي کولی چې الله نو مزګار د دنیا کارونو نه نو مزګار چې د الله دین مې حاصل کړی او آخرت له مې تیارې کړی نه دا 80 کاله عمر تیر کو او په دې کې ته بیا الله ته دا بانه نشي کولی وجاکم النذیر او راغلی و تاسو ته يرونکي نذیر نه دلته څه مراد دی الله رب العزت فرمایي تاسو ته نذیر راغلی نو یو قول پکې دا دی چې نذیر نه مراد پیغمبر دی تاسو ته پیغمبر هم راغلی و یارې درکوله چې دا ګناهونه مه کوئ الله به هم ګورې جهنم ته واچوي دویم د نذیر نه مراد سپین ډکې دی په ګیره کې چې ګیره کې د سپین ډکې راغې نو بس پوشه چې اوس د آخرت تیارې کوه عمر دی کم دی ځکه عمر صاحب به یو سړی ځان ته ودرولو عمر رضی الله تعالی عنہ ځان ته یو سړی ودرولو هغه ته وی ما ته د ورځې یادوه چې عمر مرګ را روان دی مرګ را روان دی وی چې کله په ګیره کې سپین ډکې پیدا شو که نه ګیره کې سپینه ویښته پیدا شو نو بس بیا هغه ته وایي ما ته مه یادوه بس ما ته اوس مرګ روزانه یاد دی چې ګیره کې سپین ډکې راغی پوه شو چې عمر دی څه شو ژوند دی مازدیګری دی داسې د انسان پته نه لګي خو چې کله نذیر راغی نذیر نه مراد په ګیره کې یا سر کې سپین ډکې دی جاکم النذیر راغلی و تاسو ته یره ورکوونکي نه مراد سپینوالی دی په ګیره او په سر کې او څوک کوئی د نذیر نه مراد دلته کې تبه ده چې تبه د باندې راغله دام د الله دا لخه یو ورانټ دی د الله دین ته چې دی نو غاړه کېږده ځکه سړی دنیا په منډه ده که نه سړی نه نوزګارېږي خو چې راځي نو ستړي او وده شي او چې څه روغ دی که نه نو الله ورته نه دی یاد خو چې دا بیمار شي نو دونه سوچ کوي لکه څه دی وکړل ځان سره دا سوچ کی دنیا د کار نه یو ورځ چوټیو کی بیماری تبی ټوخی وي نو دی لږ سوچ کی دا بیماری په دې مخې انسان لا کله کله خي بیماری چې دی لږ سوچ کی دنیا نه خو دی نه وزګارېږي نو دا لږ وزګار شي ځان ته سوچ کی چې یاره تاسو وکړه آخرت له دې څه تیاری وکړه که نه دغه سوچ پکې لږ الله ته پکې زړه متوجي شي زړه نرم شي څلورم قول پکې دا دی چې ملګري او خپلوان دې مړه شو نو دا د الله د اړه خطا ته یو اشاره ده ملګري او خپلوان دې د دنیا نه لاړل او پنځم قول دا دی چې عقل دې پوره شو او شپږم قول پکې دا دی چې نوسي دې پیدا شو چې نوسي دې ولیدل که پوه شه چې بس د دنیا ژوند دی مازدیګری دې ختمیږي وجاکم النذیر
راغلو تاسو ته ير ورکوونکي او شاعرم وای ک علت لاړ شي عادت نزي ک علت لاړ شي عادت نزي خدای دې نکی سوک خدای دې نکاندې سوک عادت د بدکارو تو نشو ک علت لاړم شي کنه علت څه شی دی یعنی دا د انسان د ګناه طاقت دی نو که د ګناه د طاقت د نه لاړم شي خو د عادت جوړي بوډا شي خو د ګناه نه وړي پوه نه شوې طاقت پکې ني خو لیکن بیا هم ګناه کوي د ګناه عادت کوي که عادت که علت لاړ شي عادت نزي مغه د عادت دی په ګناه پوه شوې خدای دې نکاندې څوک عادت د بدکارو چې د بدکار باندې عادت شوې علت به نه وي هسې به پرېکاته کې ګناه کې وجاکم النذیر او راغلی و تاسو ته یره ورکوونکې یره ورکوونکې نه پیغمبر یا ږیره کې سپینوالی دی یا نوسې دی یا تبه ده یا د خپلوانو مرګ دی فذوقوا سکے فما للظالمین نشتر ظالمانو دپاره من نصیرین سوک امدادی ان الله بشک الله عالم غیب السماوات پوه دی په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې انه بشک دغه الله علیم پوه دی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې هو الذي الله غزات جعلکم چې ګرځولې تاسو خلائف فی الارض خلیفګان جانشین پزمکه کې فمن کفر بس چې کفر کو فعلی نقصان یا سزا د کفر پد باندې دا گناہ سزا بدته ملاوي ولا يزيد الكافرين او نزياتي کافرانو لره کفر د دي اند ربهم پنيز د رب د دوی الا مقتا مگر غصا الله چې څومره کافر چې دی کنه هغه کفر زیاتی کوي کفر نورم زیاتی الله ورته نورم غصه کیږي ولا يزيد الكافرين او نزياتي کافرانو لره کفر د دوی الا خسارا مگر تاوان قل ورتو رأيتم خبر راکه ماتا شرکاءکم ستاسو د شریکانو الذين کسان تدونا چې تاسو رابلې سوا الله نه ارونی اخای ماتا ماذا خلقوا من الارض دوی څه پیدا کړي د ځمکې نه ام لهم شرک یاشتری دوی لپاره برخه فی السماوات اسمانونو کې اما تیناهم یا ورکړی مونږ دوی ته کتابن یو کتاب فهم ندوی علی بینه پخکار دلیل دی من هدا الله داړه ګور تاسو ما ویلو دی صورت کې سو دلایل عقلیه ذکر کړي هیر شو دیار لس دلایل عقلیه ذکر کړي سونا دیار لس دلائل عقلیه ذکر کئی اللہ وی دا ہر سزکوم تب زرا ولم بیماری زرا ولم دانا زخ کوما بیماری زخ کوما بچی زور کوما مال زور کوم دولت زور کوم دا بل سوک نکئی بعد زرا ولم بعد زلر کوم تکلیف زرا ولم تکلیف زلر کوم دیار لس دلائل پدے ذکر پسو باندې اس مشرک تا وی چې دا ته د الله نه ما سوا بل چا ته را مدد شوی د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز او منښتې کې او بل چا ته وی چې را مدد شلو یا ځوانا ما نیولې لمن ستا را امداد کنی بندغم آزاد کن در دین دنیا شاد کنی شیخ عبدالقادر جیلانی خوا بخل کو په تسبو داری امداد میں اوکا سمیو کا امداد میں کا دا بندہ زان یادو دا غم اخلاص کا دنیا و خیرت ولخ کا چاہتے لے اے شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا میں خکا آخرت میں خکا دا بے پتسبو پونه شوپې دا ته چې چا ترا مدد شوه دا ته چې څوک د دانی ذمہوار غاڼې دا څوک د پیریانو دیوانه بابا غاڼې دا څوک د بادو بابا غاڼې دا څوک د بچو ور کول والا دا څوک د سر در خول والا څوک خزانو ور کول والا د الله نه ما سیوا منه وخا یزمک کی څه پیدا کړی دی د آیات کې الله تم راته څه دلیل وایې کنه ما درته دیار لس دلایل عقلیه خولا تراته یو دلیل وخایا یو مچه پیدا کړي دا چې تو ورته را مدد شوه د الله نه ما سیوا
نو یو انسان پیدا کړی دی، نور پیدا کړی دی، ځمکه، ونې، بوټي، دې کې څه شي پیدا کړی؟ څه وښایه څه پیدا کړي دي؟ الله وایي ما دا ټول هر څه پیدا کړي دي. بیا څه وایي الله رب العزت؟ دې لپاره اسمان کې څه برخه الله سره شته؟ دام نشته. څه دلیل مې درته درکړی دی؟ قرآن، تورات، انجیل، زبور کې یو دلیل وښایه؟ نشته دی. بل یعد الظالمون، بلکې وعده نه کوي ظالمان بعضې د دې د بعضو سره مګر د دوکې. ان الله یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث. یا الله زمونږ ګناه معاف کړي، زمونږ د مور پلار ګناه معاف کړي، آینده کې هم د ګناه نه وساتئ. په کورونو د حیا او د عزت پردې راواچوي. الله د بې حیایۍ او د بې عزتۍ دروازې د جهنم وساتي. یا الله د قیامت د عذاب نه او د قبر د عذاب نه او د جهنم نه عذاب نه وساتي. الله د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساتي. یا الله په هغه سخته ورځ باندې د نبی علیه السلام د مبارکو لاسو حوض کوثر به نصیب کړي، د نبی علیه السلام شفاعت مو نصیب کړي، په هغه سخته ورځ باندې د نبی علیه السلام د جنډې لاندې راوستی کړي. یا الله موږ جنت ته تلو والا جوړ کړي، جهنم نه بچ کېدو والا جوړ کړي. الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په سنت طریقو روان